السلام علیکم دوستانو. نننۍ زما ویډیو د نقل کفالې باره کې ده، د خروجاو د باره کې ده او اکسپایر اقامه باره کې ده. یعنی کم ملګري چې اقامه اکسپایر شي هغه د کمپنۍ د اجازت نه بغیر تنزل څنګه کولی شي، ټرانسفر څنګه اخیستی شي. دا ویډیو تاسو ټوله وګورئ او یقینا چې انشاءالله دې کې به ستاسو دپاره هم فایده او زما دپاره به فایده. ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره به هم ویډیو شیر کوئ او ټوله ویډیو کوشش کوئ چې زما ټوله داسې ویډیوګانې 10 منټه 12 منټه ویډیوز دي، هغه ستاسو د او زما د فایدې دپاره نو هغه تاسو په یوټیوب چینل باندې ګورئ، د پروفایل نه ځئ او د یوټیوب دا بټن دباو کوئ، هلته زما ویډیوګانې موجود دي. دوستانو شروع کوو. اول زه ستاسو مخې ته اقدم کفاله کول بغیر د کمپنۍ د اجازت نه. آیا دا پاسبل ده یا پاسبل نه ده؟ ګورئ دوستانو، یو خبره یاد ساتئ چې وزارت الموارد البشریه یو څو حقوق څومره چې کار کوونکي خلک د مسافر دي هغوی له دا ورکړي چې په څو صورتونو کې تاسو د کمپنۍ د اجازت نه بغیر ټرانسفر اخیستی شئ. هغې کې نمبر 1 دا دی چې کمپنۍ تاله اقامه رینیو نه کي او ستا یا سیلري تاله در نه کي، نو په دې صورت کې ته د کمپنۍ نه د کمپنۍ نه ته ټرانسفر اخیستی شي. مثال په طور باندې چې ستا اقامه دی ایکسپایري لیکن ستا ورک پرمټ ایکسپایر نه، نو آیا د زما یو ملګري سوال کړی آیا ته په دې صورت کې نقل کفاله یعنی ټرانسفر اخیستی شي د کمپنۍ نه؟ نو بالکل اخیستی شي، ځکه چې اقامه دی ایکسپایر ده او اوس اقامه دې نوی کړله. او زه تاسو ته په دې ویډیو کې دام درښیم او دا به تاسو خامخا په دې به عمل کوئ چې یاره ټرانسفر بیا تاسو څنګه کوئ، هغه طریقه زه تاسو ته درښیم او انشاءالله چې هغې کې به ستاسو دپاره فایدی او ستاسو ذهن به په هغې باندې ورسي. اوس ورک پرمټ نه دی ایکسپایر دوستانو، دا خو ما ووایه یعنی اقامه خو ایکسپایر ده، ورک پرمټ نه دی ایکسپایر. په دې صورت کې هم کېږي ورک پرمټ ایکسپایر دی او اقامه نه ده ایکسپایر، په دې دواړو صورتونو کې نقل کفاله کېږي. خو چې دا دواړه مطلب دا دی چې کله کمپنۍ نوی نه کي، نه ستا ورک پرمټ نوی او نه ستا اقامه نوی نه، نو نقل کفاله کېږي په دې دواړو صورتونو کې. صحیح شو، بغیر د کمپنۍ د اجازت نه. ټیک شو دوستانو. اوس زه ستاسو په یو خبره ستاسو په دغه اقدمه ګورئ دوستانو، بعض ملګري داسې وکړي چې د هغه اقامه ختموي په 5 تاریخ باندې. ټیک شو دوستانو، په 5 تاریخ باندې هغه د نقل کفاله لپاره د ټرانسفر لپاره هغه طلب ولیږي په 4 تاریخ باندې. نو په 4 تاریخ باندې خو د هغه اقامه ویلیډ وي، په 4 تاریخ باندې د هغه اقامه ویلیډ وي، نو د هغه طلب خو په 4 تاریخ باندې تللی دی، نو په دې وجه باندې د هغه ټرانسفر ریجیکټ شي، بیا نه کېږي. تاسو ته زه طریقه درښیم چې کله هم ستاسو اقامه ایکسپایري او تاسو یو کمپنۍ نه طلب رالیږئ، نو هغه کمپنۍ والو ته ووایئ چې بھائی فوري طور باندې مثال په طور ستاسو اقامه ایکسپایر کېږي په 5 تاریخ باندې. مثال په طور په 5 تاریخ باندې ستاسو اقامه ایکسپایر شوه، نو په 6 تاریخ د مازدیګر یا ماښام ټایم باندې تاسو حق کمپنۍ ته ووایئ چې ماته ورک پرمټ راولېږه، ورک پرمټ ته ډایرکټ په قوا کې اکسپټ که خپل. ټیک شو دوستانو. او بیا د هغې نه پس هغو ته ووایئ چې یاره ډایرکټ زما رسوم جمع کړئ، ټیک شوه، او اقامه وغیره په دې طریقه باندې به انشاءالله ستا ټرانسفر په دې طریقه به ټرانسفر وشي او ورک پرمټ د هغو سره ساین کا او په قوا کې. او همیشه کوشش کوئ چې کله هم تاسو ټرانسفر کوئ نو ورک پرمټ نوې کمپنۍ ته ځئ، نو هغو سره دا کوشش کوئ چې تاسو خپل کانټریکټ په قوا کې کوئ. ټیک شو دوستانو، دا خو دا خبرې به انشاءالله ستاسو په ذهن کې دغه شوي د مطابق چې ستاسو نور څه سوالات دي نو هغه ما سره په کمنټ سیکشن کې تاسو هغه شریک کړئ. درېیمه خبره او اهمه خبره دوستانو، بعض ملګرو ویلو چې یاره عمیر بھائی زمونږه د 30/11 نه پس اقامه او خروج او دا تمدید شوي نه دي، نو آیا په مونږ باندې خو پابندي هسې نه چې پابندي ولګي 3 کال لپاره، آیا مونږ راتلی شو بیا که نه شو راتلی؟ نو ګورئ دوستانو، خادم الحرمین الشریفین یو ځل بیا اعلان کړی دی چې انشاءالله د کم کسانو چې خروج او د ختمي دي د مارچ پورې، د 31 مارچ پورې به دا بغیر د مقابل مالی نه به دا تمدید کړی شي. یو خبره تاسو په ذهن کې یاد ساتئ دوستانو، تاسو لاړ شئ د خپل ذهن د شک د دور کولو دپاره د منسټري اف لیبر ویب سایټ ته لاړ شئ، هلته وګورئ که هلته تاسو خپل اقامې نمبر به ورکړئ، که هلته تاسو ته شو کېږي متغیب عن العمل، نو مثال په طور باندې تاسو بیا د هغه متغیب عن العمل دا معنی نه ده چې تاسو به لایف ټایم سعودي عرب ته نشئ راتلی. دې معلومات 3 کالو دپاره د خرج ولم یهود خلاف ورزي 3 کالو نه پس بیا تاسو سعودي عرب ته راتلی شو، د چوټۍ نه پس په دغه وخت شمارلی کېږي. او على رأس العمل راځي دوستانو، نو انشاءالله د کفیل د سایډ نه تاسو ته هیڅ قسمه مسله نشته
او په اتوماتیک طریقې سره کوم اعلان چې شوی د هغې مطابق به ستاسو خروج او د تمدید شي انشاءالله. آی هوپ انشاءالله دوستانو دا ویډیو به ستاسو په سمجھ کې به راغلي. که دې مطابق ستاسو سوال زمانه نو انشاءالله په کمنټ سیکشن کې زمانه دغه وکړئ. زه یو ګروپ جوړوم انشاءالله په هغې کې به زما پیډ سروسز وي. کم ملګري زما سره په ګروپ کې به شاملېدل غواړي د واتساپ ګروپ نو انشاءالله هغې کې به زه بیا تاسو کم ملګري انټرسټډ وي نو هغې کې به انشاءالله زما سره بیا هلته په واتساپ ګروپ باندې پیډ سروس به زه تاسو سره دا کوم انشاءالله زما چې څومره زما په دغه کې نو انشاءالله هغې کې به زه تاسو سره بیا شیر کوم.